ابو عون رحمه الله فرمای حسین رضی الله تعالی عنہ د مکې مکرمې نه را روان دی، لوی ولیم دی، لوی صحابیم دی، لوی شان و علم دی، لوی مرتبه و علم دی او د لوی کرامت و علم دی، د مکې مکرمې نه را روان دی. ابن مطیع رحمه الله خپل کوی کنسته و، سمو د باده کوی وچ شوی و. ابن مطیع رحمه الله بیا راغلی دی، خپل کوی کې لګیا دی، کار کوي، اوبه نه ډېرېږي نه خوږېږي، ډېر ستومانه دی ناست دی. حسین رضی الله تعالی عنہ سفر نه د مکې مکرمې نه را روان دی په همدغه لاره. کله چې د ابن مطیع رحمه الله ولیده نو حسین رضی الله تعالی عنہ ته یې عرض وکړه، وی جی لږ راشئ، زه خو د ډېرو ورځو نه په عذاب یم، زما دا کوی دی، دې کې اوبه نه زیاتېږي او نه خوږېږي، دا اوبه وچېږي، جی تاسو څه وکئ؟ حسین رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وی د دې کوی نه په بوکه کې څه په طریقې څه لږ غوندې اوبه را وباسئ. نو کوی کې لږ غوندې اوبه وې، هغه اوبه یې را وویستې او حسین رضی الله تعالی عنہ ته یې پیش کړې. حسین رضی الله تعالی عنہ هغه اوبه را واخیست او خپلې خولې مبارکې ته یې واچولې او بیا یې هغه اوبه کوی ته ورغې او په کوی کې هغه اوبه غزار کړې. ابن مطیع رحمه الله فرمای وی زما د بالا قسم وي دغه کوی د اوبو نم ډک شه او قسم په الله وی خوږې اوبه ترې بیا راوتلې.